ان تصبك کچر ورسیږي تا ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حسنة سخیګړه یعنی من فتح و غنیمت د فتحنا او د غنیمتنا تسؤهم خفقی دی منافقان لرا دا خیګړستا وین تصبک کچر ورسیږي تا ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مصیبت یعنی قتل و هزیمت قتل و شکست نو خوشحالیږي سو یقولو وی دا منافقان قد پتاکید سره اخذنا نیولیو مونگا امرنا کار خپل د احتیاطنا من قبل هذه المصیبت مخکی د مصیبتنا ويتولوا مخونه ګرځیدي د جهادنا او د مجلس تانا وهم حال د منافقان چې فرحون خوشالي کوونکي بیا په مصیبت ستا باندې نو جواب ورکړي رب کریم منافقانو ته د کوم مسلمانانو ته چې تکلیف رسیدلې وي په دې نه خوشاليږي قلت ورته اے پیغمبر علی السلام دې منافقانو ته وای لن یصيبنا هرگز بون رسیږي مونږ ته الا مگر رسی ما غس كتب الله چې لیکل مونږ لره بری تعالی كتب الله چې لیکل بری تعالی لنا مونږ لره فی اللوح المحفوظ په لوح محفوظ کې بس د تقدیر خلاف نه کیږي هغه برسیږي مونږ ته چې په لوح محفوظ کې څه لیکل شوی دی هو دا الله تبارک وتعالى چې مولا زمونږ دی یعنی ناصرنا وحافظنا مدد کون کې زمونږ دی حفاظت کون کې زمونږ دی وعلى الله خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون باید دی چې توکل وکړي مؤمنان قلت ورته یا دی منافقانو ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هل تربصون معنا استفهام انکاری دی هل تنتظرون یا تاسو انتظار کوئ په مونږ باندې بنا په مونږ باندې الا مگر احدى الحسنين یو د دوه خېګړو انتظار کوئ تاسو زمونږ په یعنی مطلب دا دی تاسو زمونږ په شهادت باندې خوشالیږئ خدا هم زمونږ خېګړه ده دویم خېګړه دا ده چې مونږ به غازیان شو یې مال د غنیمت براوړو د دې انتظار کوئ تاسو یعنی تاسو انتظار نه کوئ په مونږ باندې الا احدى الحسنين مگر یو د دوه خېګړو یا به غازیان شو غنیمت براوړو یا به شهیدان شو دا هم یو لوی انعام دی خېګړه ده تاسو د دې انتظار کوئ نو ای منافقانو ونحن مونږ چې نتربص انتظار کو بكم پتا سو باندې احدى السوءين یو د دو بدیونه اول نمبر بدی دا ان يصيبكم الله دا چې وبرسي تاسو له بری تعالی بعذاب عذاب من عنده د جانب پلنا لکه نور امتونه چې هلاک کړو په عذاب باندې تاسو هم هلاک کی او بیا ایدینا دویم نمبر یا پلاس زمون باندې تاسو به د کافرانو مدد وکئ زمونږ په تورو باندې به تاسو مردار شئ نو فتربصوا پس تاسو انتظار کوئ منافقانو مونږ لره یعنی د دوه خېګړو انا یقینا مونږ چې معکم تاسو سره یو متربصون منتظرون انتظار کوونکي د دوه بدیو لره قلت ورته وایم انفقوا انفاق کوئ امر په شرط یعنی جزای مقدره ده ان انفقتم کچره تاسو صدقات کوئ انفاق کوئ طعن په خوخه سره یعنی په خوخه د نفس سره وکرهن او په ناخوخه سره یعنی مجبورانه نزول د منافق باره کې شوی دی جد ابن قیس کله چې اجازه غوښتو پیغمبر علی السلام نه د نتلو د جهاد بیا ورته وی اعینکم بمالی زستاسو مدد وکم په مال باندې آیت نازل شو قلت ورته آیات دی منافق تا یا عام منافقانو تا انفقو این انفقتم کچره تاسو نفقه کوي صدقات کوي طوعا په خوخه سره
یعنی په خوخې د نفس سره او کرهن او په ناخوخې سره یعنی مجبورن. رب کریم فرمایي لن یتقبل هرگز به قبول نکړي شي منکم ستاسو نه دا صدقات، ځکه چې قبول د صدقاتو د پاره صحیح عقیده شرط ده. صحیح عقیده غواړي، ستاسو عقیده صحیح نه ده، ناجوړه ده. انکم یقینا تاسو چې منافقانو کنتم یې تاسو قوم داسې او قوم یې فاسقین منا خارجین عن حد الایمان، خارج یې تاسو حد د ایمان نه. اوس په دې آیات کریمه کې رب کریم فرمایي چې د دې صدقات منع شوي دي د قبول د دینه نه قبلېږي د دې صدقات. ولې؟ یو وجه دا ده چې دې مونځ ته نه راځي خو که راځي ډېر سس او بله وجه دا ده که دې صدقات هم کوي نو ډېر بد ګڼونکي هغې لره د شرم د وجې نه لږ صدقه وکړي خو بد ګڼونکي هغې لره. وما منعهم نه دی منع کړی دی لره دې منافقانو لره د دې خبرې نه ان تقبله چې قبول کړی شي منهم د دې نه نفقاتهم منع صدقاتهم صدقې د دي الا مگر دې خبرې منع کړی دی ځکه نه قبلیږي صدقات د دي انهم یقینا دي چې کفرو کفر کړی دی بالله په الله باندې وبرسوله او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولا یأتون الصلاة وراتله نه کوي دي مانځه لره الا مگر په دغه داسې حالت کې چې وهم وي دي کساله درانه سست ولا ينفقون خیرات نه کوي الا مگر دی چې دی وهم دی منافقان چې دی کارهونه بد ګڼونکي د هغې لره د شرم د وجې نه لږ څه چنده واچي غزوه وغیره کې. رب کریم فرمایي فلا تعجبک پس تعجب کې دی نه چې تا لره اموالهم کثرت د مالونو د دی ولا اولادهم نا اولاد د دی دا سم مالداري چې دی منافقانو ته ورکړې شوې ده دا دی په تعجب کې نه چې تا لره انما يريد الله یقینا خبر دا اراده کړي بری تعالی ليعذبهم دې لپاره چې عذاب ورکړي دي منافقانو لره بها په سبب د اموالو باندې په اولادو باندې فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې او اراده کړي الله تبارک وتعالى وتزهق من تخرج چې اوزي انفسهم من نفسونه د یعنی روحونو د دی اوزي دا سه اراده کړي د چې روحونو د دی اوزي په داسې حال کې وهم کافرون حال دا دی چې وی دي کفر کوونکي ځکه چې لوح محفوظ کې د دې شقاوت لیکلی شوی دی بدبختی لیکلی شوی ده چې دا کافران دي. ويحلفون او دی به قسمونه خوري بالله د الله په ذات باندې انهم یقینا دا منافقان چې لمنکم خامخا ستاسو نه دي دی منافقانو به ویل موږ ستاسو نه یو. رب کریم فرمایي وما هم ندي دا منافقان منکم ستاسو نه په پټه سرن ستاسو نه دي ظاهرا ستاسو نه دي ولکنهم لیکن دا منافقان چې قوم یو داسې قوم دی یفرقون منه یخافون القتل یریږي د قتلنا ځکه لساني ایمان راوړي د تور ستاسو نه یریږي ډارن قوم دی. اوس د دې منافقانو یره خیا چې دا څومره یریدونکي دی ډېر ډرن قوم دی بغیرتي د دې بیانوي رب کریم لو یجدون کچرې مونده کې دا منافقان ملجان منا یو زید پنا ملجان یو زید پنا او مغارات منا یا مونده کې غارونه په غرونو کې او مدخلن سربن فی الارض یا سوری پزمکه کې او مدخلن یا سوری پزمکه کې په وخت د جنگ کې نو څه کوي دي لولو نو خامخا به ګرځېدلی دا منافقان الیه دی غار او سوري ته د پناهګاه ته وهم دا منافقان چې دی یجمحون منډې به یې وهلې دي غارونو ته د سورو ته یهرولون منډې به یې وهلې دي پناهګاه ته د غارونو ته. ومنهم بعضې د دې منافقانو نه من هغه څوک دی یلمزک معنا یعیبک چې عیب لګی تانی لګی فی الصدقات فی تقسیم الصدقات په تقسیم د صدقات استا کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نزول د په بار د ذوالخویسرا لوی خارجي او د خوارجو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غنیمتونه تقسیموله او رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی بالله و عدل دیونکو عمر سے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ته ډرک
سر تینا پری کوما رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پریدا یا په بارا د ابو الجواز رسول الله صلی الله دا منافق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل برابری دیونه کینه تقسیم دینه کو برابر غی بارکی نازل شو ومنهم بعض د منافقانون من غزو سوق دی یلمزک من یعیبک یلمزک یعیبک عیب لګی تان لګی فی الصدقات فی تقسیم الصدقات په تقسیم د صدقات استا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل نو ورکه مگر هغه چاله ورکه چې تا خو خو دغه سي نو رب کریم فرمای فین اعطو پس کچره ورکړې شي دی من هدا دینا رضونو راضی وی خوشاله په تقسیم باندې پوره چ ورکړې شي و ان لم يعطوا کچره ورنکړې شي من هدا دینا صدقاتنا پوره حصہ اذا هم ناسا پدې یسخطون ناراضگی ښکارا کوي په تقسیم باندې نو بیا خفي ولو انهم کچره وې دا منافقان رضو راضی شوي ما اتاهم الله من بما اعطاهم الله اغسی ورکړي بری تعالی دی لرا ورسوله رسول د الله په غنیمت کې جزاء مقدره شو لکانا خيرا لهما دا به ورته ډیره غوره وا کچر راضی شوي ولو انهم کچروي دي قالوا ويلوي حسبنا الله كافي دي مونږ لره الله تبارك وتعالى نو جزاء مقدره دا لکانا خيرا لهم دا به ورته ډیر غوره وا دي منافقانو ته کچروي دي ویلوي سيؤتين الله وزرد چې رب کی بری تعالی مونږ لره من فضله د فضل خپلنا ورسوله رسول د الله د غنیمتنا ان یقینا مونږیو الى الله الا راغبون رغبت کوونکیو نو کچره داسې ویلې نو لکانا خیر لهم نو خامخا ډیر غوره و دي منافقانو لره